پاکستان پیپل پارټي هغه بظاهره په دریو حصو کې منقسمه تقسیم شوې په نظر راځي. د هغې ښکته لیول چې کوم امیدواران ولاړو جنرال نشستونو ته، د یوت ته، د خواتین، د کسان سیټونو باندې، دغه ټولو ته پیپل پارټۍ ټیکټونه ورکړي. هغه ټیکټونه یې په درخواست باندې ورکړي. هر چا به خپل د جیالتوب او د اخلاص سرټیفیکیټ پیش کړی، قرباني سرټیفیکیټ ټول. نو هغه ټیکټونه بیا چې د تحصیل امیدوارانو ته کله ټیکټ یې میلاو شي او د مالداره امیدواران دا راغل، نو دا ټولې بلډوزر کړل او بلډوز یې کړل او هغوی نه یې ټیکټونه واپس وایستل. دغه ټیکټونو واپس کېدو دی عمل کې صوبایي قیادت ضلعي قیادت سره خبره نه کړې. همغه د امیدوارانو چې کوم امیدوارانو هغه خاندانونو سره خبره وشوه او ټولو نه ټیکټ واپس شي. اوس صورتحال دا جوړ دی چې هغه جیالې، هغه امیدواران هغه مکمل میدان ته راوتي دي. هغه یې علم بغاوت بلند کړی دی. دغه جیاله دي، دغه خلک دي چې دی ټول عمر جنډه په لاس کې نیولې ده، تفهیم دا دی جیلونه خوړلي دي. تفهیم موږ پبي کوو پبي کې چې افتخار علی شاه دی، بالکل جی، هغه ته ټیکټ میلاو پاکستان پاکستان پیپل پارټي چې وه ټیکټ هغه ته میلاو شوی. موږ چې هغه سره ملاقات وکړو، هغه مازدیګر 4 بجو پورې ما سره ټیکټ و. 4 بجې نه بعد ما نه ټیکټ کینسل شو. په دغه دفتر کې الیکشن کمیشن هغه ارو بالکل ای سی کم دفتر دی ریټرنینګ افسر، هغې هلته کې زه موجود وم چې هلته بل دغه رالو ما ټیکټ اوچتو شو. بل هغه انتخابي مهم اوس هم آزاد چې ولاړ دی، همغه پاکستان پیپل پارټي ورکر جیاله چې دی، جیاله همغه جیال هغه سره وفادار دی، هغه سره ولاړ دی، هغه ته استقبالي ورکوي، هغه ته کان میټینګونه کوي. دی ایډجسټمنټ وکړو پیپل پارټي ورکر نه جیالو نه تپوس ونه کړو. جماعت اسلامي سره یې دلته ایډجسټمنټ وکړو او هغې خمیازه چې ده اوس همغه سیټ باندې جماعت اسلامي ته څه فایده ونه رسېده، ولې چې پیپل پارټي کې کوم کینډیډیټ دی آزاد ولاړ دی افتخار علي شاه. او دا زیاتې صرف په جهانګیري په نوخار کې جیالې سره نه دی روان، په پبي کې جیالې سره روان دی. ولې هغې د وجې هغه هم اواز یې علم بغاوت اوچت کړی دی، هغې آزاد ولاړ دی، افتخار علي شاه ولاړ دی. نو دا دغه امیدواران هغه په دې باندې خفه شو او هغوی باقاعده یو لایحه عمل جوړه کو. هغوی خپل زور، خپل طاقت او خپل ووټ طاقت، د خپل جیالتوب هغه زور هغه تحصیل امیدوارانو ته د خولو فیصله کړې ده. نو دا څنګه به ښایي؟ دا به راتلونکي وخت کې د دې پته لګي او باقاعده هغوی یو لایحه عمل جوړولو دپاره هم 2-3 ورځو کې به صفا لایحه عمل راشي. خو اوس چې کوم خبر دی نو هغوی خو ضلعي تنظیم چې د نوخار کوم دی هغه هم په دغه جیاله کارکون د امیدوارانو باندې د قربانۍ ګډوري چې چانه جوړ شوي دي، نو په دغه کسانو باندې ودرېدل. بظاهره صوبایي قیادت د تحصیل امیدوارانو دپاره د ښکته لیول چې کوم امیدوارانو، د ټولو نه هم امیدواران خو کامران د ښکته لیول دي چې خلقو سره تړلي وي، نو هغوی نه د قربانۍ ګډوري جوړ کړل. بنیاد وي، بیس وي. ته چې بیس بنیاد کمزورې کوي نو تا بلډینګ به پې څنګه ودرېږي؟ بالکل جی. نو هغوی نه یې ګډوري جوړ کړل او اوس هغوی باقاعده راووتل، خپل احتجاج یې ریکارډ کو، تنظیم پې ودرېدو. فردر بیا څه فیصله کېږي، خو هغوی فیصله دا ده چې موږ نه د هغوی اعلان دی، هغوی وینا ده چې موږ نه ټیکټ واخیستې شوې، زموږ بېعزتي شوې ده او د دې بېعزتۍ جواب به هم تحصیل الیکشن کې ورکوو، ضمن د الیکشن کې بلدیاتي الیکشن کې تحصیل کوم الیکشن دی 19 دسمبر باندې، په یې به ورته برابر جواب ورکوو.